وكذلك قلنا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكذلك مخکې مسله قاعده چې ذکر وه هذه مطلقه مقید وه. بیا مطلق باره کې دا ویله چې مطلق ته قرآن پاک دا په اطلاق محمودي. اطلاق معنی څه ده؟ بدون تأکید بالفرد، یو فرد سره بیا قید تأکید نه وي. که چېرته داسې و چې دا قید تا ته قرآن کې معلوم و بیا خو صحیح ده، بیا به دا مطلق مقید ګرځي. خو چونکې چې قرآن کې نه وي، احادیث متواتر کې قید نه وي، احادیث مشهور کې قید نه وي، بیا به مطلق په خپل اطلاق جاری. اطلاق معنی مطلق معنی څه؟ مطلق معنی دا چې د تخصیص په یو فرد پورې نه وي. تخصیص په فرد پورې دا مقید ده. مقید به دی نه ګرځي. په چا به نه ګرځي؟ په خبر واحد یا قیاس سره. ځکه خبر واحد دا خو ظني ده په اعتبار د سند سره، او دارنګه قیاس ظني ده ځکه خو رایه ده د مجتهد. ټیک ته کیلت منصوص و، کیلت چېرته منصوص و؟ په مکیس علی کې، او دا یقیني متعین و په مکیس کې، بیا دا یقین فایده کې دا قیاس. خو کیلت ته مکیس علی نو منصوص یعنی تصریح نه و په، بیا دا ظني ده. نو چونکې خبر واحد سند لوجه ظني ده، ولی سند کې احاد راغلی یعنی راویان راغلی خو یو راغلی یا چیرته دوه راغلی، ځکه دا ظني ده. دا ځوان په اصول کې ده الینا، یعنی دا مونږ ته چې رسېدلی ده په دې کې ځوان ده، ځکه منځ کې طریقه د اصول احاد دي، یو راوی ده یا چیرته دوه دي، دې وجې نه دا ظني ده. قیاس چونکې ظني ده، ظني سره تخصیص نه ده جایز په قطعي کې، ولی قطعي مقابله نشي کولای ظني، نو تخصیص په مطلق کې نه ده جایز په خبر واحد یا په قیاس سره، بلکې مطلق په اطلاق جاری. اطلاق معنا عدم تخصیص په یو فرد پورې، دا به مطلق یعنی خاص په نه یو فرد سره. دې متعلق اوس تفریق کوي. وکذالک قلنا فی قوله تعالی، لکه مخکې مونږ ویله فغسلوا وجوهکم کې، چې ګوره دلته غسل په دې آیت کې، او دارنګه وامسحوا برؤوسکم، مسح دا مطلق دی، لہذا غسل په اطلاق محمول ده، دا فرض ده، او دارنګه مسح فرض ده، دا په خپل اطلاق محمول ده. دې کې تخصیص په دې اودس کې چې نیت شرطه یا ترتیب شرطه یا موالات شرطه یا بسم الله شرطه دا نشته، ځکه دا خو په خبر واحد سره ثابت دي. ظني ده، ځوان نشي تخصیص پیدا کولای په مطلق قطعي کې. مطلق خو قطعي ده، ځکه فغسلوا وجوهکم غسل ده، و ایدیکم مطلق ده، دارنګه ارجلکم دا مطلق ده، دارنګه مسح دا مطلقه ده. نو مطلق په خپل اطلاق باندې محمولي یقیني تور باندې، تخصیص په پکې نه. او دا حدیث خو دغه نیت شرط کول یا ترتیب شرط کول یا موالات شرط کول یا بسم الله شرط لګول دا خو تخصیص ده، دا خو هغه مطلق تأکید ده. قید ثابتول دا پسه کې دی په مطلق کې چې قطعي دلیل دی، دا خو چونکې ظني دلیل ده، حدیث خبر واحد ده، نو دا تخصیص جایز نه ده چې په مطلق کې موږ دا قید ولګو. دا ټیک ته جدا ای مطلق په جدا محلي، دا قید چې حدیث کې راغلی ده هغې به محل جدای، یو محل کې به نه، یعنی یو محل کې به داسې نه کیا چې دا مطلق مقید کې په خبر واحد،
مطلق په خپل محلي ټیک ته حدیث راغله د خبر وای هغه په خپل محلي دا مطلق په نه مقید کې هغه دا چې نیت یا ترتیب یا موالات از سنت دي بنا بر حدیث هغه خپل محل ده او قرآن کې چې غسل ذکر د مطلق ته دې خپل محل ده چې غسل دی وجه ده مسح ده غسل دی لاسونه ده غسل دی خپو ده دا مطلق ته ادا د کتاب الله مطلق ته کتاب الله مطلق کتی ده نو نفس غسل دا کتی شو نفس مسح دا کتی شو دغه مطلق په قرآن کې چې راغلی ده دا به قرآن کې نه مقید کې یعنی غسل به نه مقید په شرط نیت سره چې مجموع واجبي او فرضي یا غسل دی وجه مسح په شرط نیت سره دا به مجموعه فرضي یا غسل یا مسح په شرط ترتیب سره دا به مجموعه فرضي یا موالات ور سره دا به فرضي دا بیا مطلق مقید کول شو غسل دی وجه او د خپو د لاسونو دا مقید شو په نیت سره مجموعه فرض شو دا څه بنه کې ځکه دا خو مطلق کې تاکید پیدا شو نو نسخه د مطلق رااله النسخه رااله په خبره واحد او دا جایز نه ده دا ټیک ده چې مطلق ځان ته محل ده غسل ده وغیرہ وغیرہ محل ده چې دا فرض دي او حدیث چې ده نیت هغه غسل نه ده مقید په دغه بلکې نیت هغه محل سنت ده بس دا سنت ته نیت سنت ته ترتیب سنت ته موالات سنت ته دا سه مونږ وایو په دې کول د رب کې سبحانه چې الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانیه والزانی رب فرمای دلته زانیه والزانی کې ګوره زانیه مقدم کړ په زانی وی وجه دا ده چې دا دعوت زینت دا زنانه ور کوي وی وجه دا ده چې زنانه کې خواهشات زیاتی دا فطری خبرې دي دې کې خواهش زیاتی نو دا داسې انداز اختیاري چې تا راغیب کې دیتا او دې غلط عمل کې تا مبتلا کی ځکه زانیه مقدمه کړه چې دې کې شهوت او تمنا زیاتی او زانی کې تمنا کم ای ځکه هم مقدم کړه او وی وسارقتو کې سارق مقدم کړه ځکه دا غلا په جرأت باندې بنا ده چې سره زړوري ازله ورتوب نر کې زیاتی په نیمه سره خزه ته ځکه اسارق مقدم کړه او ځل طرف فرمای الزانیه والزانی دې زانیه نه مراد غیر محسن دي یعنی چې حالت احسان کې نه الزانیه والزانی بلکې غیر محسنین شادي شوده نه دغه حکم داده چې قرآن ذکر کړه په تور دی اطلاق سره چې فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دا خو یو حکم د مطلق اخو وري سره دي خو زانی نه مراد غیر محسن دي اکه محسن و بیا چې محسن و بیا دا حد نه ده بیا رجم ده بنا په آیت باندې چې الشیخ و الشیخه اذا زنایا فرجموهما نکالا من الله دا تلاوت منسوخ ته حکم باقی ده نو شیخه تو فرجموهما دا خو شادي شوده خلق دي یعنی شادي شوده خلق داسې وکي ناغو حکم رجم ده دا بنا بر آیت ته دی دلیل شو دارنګه حدیث کې هم دارا دي چې حضرت ماعز اسلامي هغه نه زنا صادره شوی نو رجم شو دا حدیث اجماع په دې مناقضه ده چې دا به رجم کیږي خو چې کوم غیر محسنی هغه حکم دا نه ده هغه حکم دا ده فجلدو هغه ته به کوړې لګي اوس اصل مسله په ازانیه تو وزانی کې نه ده اصل مسله په فجلدو کې ده فجلدو کل واحد منهما 100 جلدة کوړې ورکو هر یو ته 100 جلدة سل کوړې اوس ګوره دلته فجلدو جلد راغله د کوړو
دا جلد مطلق ده، دې کې قید نشته، دا مقید نه ده بلکې دا مطلق ده. څنګه مطلق ده؟ قید نشته ورسره. د تغریب و امین چې دا به جلاوطن شي یو کال، دا قید دلته نشته بلکې جلد مطلق ده چې سل کوړې به وي، او مطلق جاری په اطلاق لوجه د قطعیت نه. دا قطعی ده د قرآن، نو قطعیت لوجه نه چې دا قطعیه یقیني ده، دا په خپل اطلاق جاری. اکده کې ته تخصیص کیا په تغریب و امین سره، نو دا جعل د مطلق ته مقید. جعل د مطلق مقید دا خو نسخه ده، ولی مطلق خپل اطلاق نه ووته مقید شو کنه، نو منسوخ شو، نو لازم شو نسخه د کتاب الله په خبر واحد والتالي باطلون. ځکه خبر واحد خو ځواني ده، ځوان سره به څنګه تخصیص کیا، څنګه به نسخه رااله دي، نسخه راوړي د کتی چې مطلق د کتاب الله ده. لہذا جلد میا دغه څه ده، دا کتی ده. تغریب و امین دا نه ده قید جلد سره، ام مجموعه د جلد سره د تغریب دا نه ده حد، ادا نه دي دوه اجزا د حد، اجزای خارجي. ادا نه ده کل واحده چې دا یو کل ده، یو جلد ده د سلو درو، ایو تغریب و امین دا مجموعه دوه اجزای خارجي. دا نه ده یو حد چې دغه یو حد دوه اجزای خارجي چې یو جلد المئه سل کوړې، ایو تغریب و امین دا دوه اجزای خارجي، ادي نه یو کل جوړي. لکه خپل استا پر اجزای خارجي دي، یو کل ته نه جوړي، یو واحد ته نه جوړي. دا سه جلد او دارنګه دا تغریب و امین دا دوه اجزای خارجي دي، خدا دې یو کل اجزای خارجي نه دي چې حد ده، چې حد کتی ده یو حد، ا دې یو حد دوه اجزای خارجي دي، دوه کتی دي. دا څه نه ده، ولی کدا څه وکي ادا یو حد کې مجموعه دي دوه اجزا خارجو حد واحده کې، نو لازم څه تاکید دی مطلق. دا خو هغه مطلق جلد میاتین هم مقید شو په تغریب و امین سره، نو دا مجموع یو مقید شو، ایو مقید یو فردی، نو مجموعه دی جلد التغریب و امین چې دا جلد مقید کې په دغه قید دا به یو مقیدی، یو فرد به، یو حد به. دا خو بیا تا نسخه د مطلق د کتاب الله وکړه، لازم څه قلب د مطلق په مقید، مطلق نه مقید جوړ شو، دوه اجزای خارجي رااله، یو مقید شو چې نام دا حد، دا یو حد دا دوه اجزای خارجي شو، نو لازم څه قلب د مطلق په مقید. قلب د مطلق په مقید نسخه ده، نو لازم شو نسخه د مطلق د کتاب الله په خبر واحد والتالي باطلون. لہذا حد صرف جلد میاتین بس وہ کوڑی دی سل کوڑی دی، دې جانته محل ده، دا مزداق ته حد ده. نو حد بسیط ده، دوه اجزای خارجي نه لري، بسیط ده. څنګه بسیط ده؟ یعنی اجزا نه لري دوه، دغه یو ده چې سل کوړو وال دي، بس دغه ده حد. او باقي تغریب و امین جلاوطنی چې ده یو کال، هغه جانته محل ده، سنت ده، او مبنی ده په سیاست ته بادشاہ، یعنی بادشاہ کدی کې رعایت غنی به دې کوي، کني غنی نه دی کوي، نو سیاست باندې محمول ده، هغه جانته محل ده. د دې جانته محل ده، دا بسیط واحد ده چې حد دې زانی غیر محسن، هغه حد صرف بسیط ده چې سل کوړي دي. التغریب و امین هغه محل اخرى ده، دا څنګه چې دا جزء خارجي دی حد ده، او مجموعه د جلد او مجموعه د تغریب و امین دا یو حد ده، دا څنګه ده. و الا لازم شي قلد مطلق په مقید، عقل د مطلق په مقید نسخه ده، نو لازم شي نسخه د کتاب الله په خبر واحد والتالي باطلون. ځکه ویلا ان الكتاب جعل جلد المئه، کتاب قرآن دا ګرځولای ده جلد المئه وهل د سلود کوړو حدن للزنا، دا حد ګرځولای ده چې دا حد بسیط ده، خالی دا حد ده د زنا، خو زنا نه مراد دغه ده
چې کوم مونږ ویله حد للزنا دا حد لپاره د زنا څنګه حد د زنا دا چې ګوره الزانیه و الزانی نه بعد فجلدوا راغلی ده فای جزایه ده ای اذا زنایا فجلدوا جزا مرتبی پر شرط دلته یو جزا مرتبه ده پر شرط دو جزا دلته نشته یو جزا ده چې جلد چې سر کوړې وي دا جزا ده دلته خو دوه اجزا نه دي په جزا کې چې هم به سر کوړې وي هم تغریب وامني دا هونه ده جزا ای اذا زنایا فجلدوا چې زنا وکړي نو فجلدوا دا جزا ده جزا سببی لپاره د شرط نو دا جلد سبب ده هغه شرط سبب دی جزای جزا مرتب ولا شرطي نو دلته یو شای مرتب کړي چې جلد ده بس تقریبا عامل نه ده مرتب کړي دا حد لزنا دا حد زنا ده خلاص کړه حد معنا چې کیږي عقوبتون زاجرتون حد عقوبت زاجرت وای عقوبت سزا ته وای زاجر من کون کا دغه حد ده یعنی دا عقوبتون زاجرتون دغه عقوبت ته سزا ده زاجرتون چې دا من کی واپس چې بیا د زنا نه کوي فلا یزاد علی التغریب نو نه ذاتی کی پدې باندې التغریب جلاوطنی دی وکال حدن دا تمیز ده دغه سوال کوي چې لا یزاد علی زیات خدا تغریب و امین خوشته دی سیاستن څنګه ته ویلا یزاد علی دی وینا تغریب و امین باندې زیاتېږي حدن پیسیت ته حد سره نه پیسیت ته سیاست سره پیسیت ته سیاست خو زیاتې ده شي خو حد پیسیت په نه زیاتې دي چې دا جز ده حد شي امیزداق ته مطلق مجموعه د کوړو او د تغریب شي دا مجموعه حد واحده شي لازم شي تاکید دی مطلق ا تاکید دی مطلق نسخه ده نسخه د کتاب الله په خبر وای جایز نه ده لقول علی الصلوۃ والسلام حتی حیثیت سره باندې ځاتېږي سیاست حیثیت ټیک ده لقول علی السلام ځکه نبی مبارک فرمایي صلی الله علیه و سلم البکر بالبکر البکر بالبکر جلد میاتین عقوبۃ البکر بالبکر سزا دی بکر په مقابل دی بکر کې کدا جلد میاتین آی سل کوړي دي په تغریب و امین اجلاوت دی وکال دا اصل کې امام شافعی سے مستدل ده هغه داسې وای چې غیر محسن هغه حد ده چې سل کوړي دي تغریب و امین ده مجموعه یو حد ګرځي نو درس وکړي چې مجموعه څنګه یو حد ګرځي مجموعه ته یو حد ویل دا خو کلاس دا خو تاکید دی مطلق ته په مقید چې مجموعه یو حد شي دا خو تا مطلق مقید کړ عقل دی مطلق په مقید خو نسخه ده نو نسخه دی کتاب الله راله په خبره واحد څنګه ته امام شافعی صاحب فرمایي چې حد دواړه دي یعنی دا دوا اجزا دي لپاره ده حد دوا اجزا دي حد ګرځول دا خو کل دی مطلق په مقید ده دا خو تا غزل میاتین سره دا قید ولګاو چې تغریب و امین ده ا مجموعه دی یو حد ک چې یو حد ک نقطه هم کل دی مطلق په مقید وک نسخه دی راوړه ا نسخه په حدیث خبر واحد راوړه او دا جایز نه ده دا امام شافعی صاحب باندې رد وک البکر بالبکر عقوبت دی بکر په مقابل دی بکر کې جلد میاتین و تغریب و امین دا زیادت پنه کوي بلکې حد بصیر فدای تغریب و امین دا په سیاست ته بادشاہ باندې معمولی جلد میاتین و تغریب و امین تغریب دی وکال ده بل دلیل مون سره دا ده چې ګور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه امیہ ابن خلف یو هغه مشهور امیہ ابن خلف مکیان بل امیہ ابن خلف هغه نه دا عمل د زنا صادر شو نعوذ بالله چې دا عمل صادر شو نه چونکه هغه ته کوړې ولګېدې حضرت عمر کوړو حکم وکړ کوړې ولګېدې او جلاوت نه کړ چې جلاوت نه وکړ نو دا لاړای روم ته لاړای او التا روم بادشاہ سره ملاو شه
قیصر او دا عیسائی وګرځېدی. حضرت عمر ته پته ولګېده، نو ډېر خفه شو او دا یې ویله چې بس دې نه بعد به زه داسې نه کوم، بس حد خو به قایموم خو تغریب و امین به زه بیا نه کوم. اوس که دا تغریب و امین جلد میاتین دا مجموعه یو حد وی او دا د حد جزء خارجي وی. جلد میات یو جزء خارجي، التغریب و امین بل جزء خارجي، دا مجموعه یو حد وی. بیا خو حضرت عمر ته دا اختیار نه و چې د داسې ویلی وی چې آینده و بیا زه داسې نه کوم چې اوس را جلا وطن کوي. ځکه حضرت عمر لره خو نشته اختیار په نسخه د حد کې چې دا حد دی او الله پاک حد دی منسوخ کی، دا خو ته نشته اختیار. خو پته ولګېده کنه چې تغریب و امین دا جز د حد نه ده، بلکې دا په سیاست باندې محمول ده او دا عیني سیاست ده. سیاست دا معنی چې بچا رعایت، بچا به ګوري رعایت ته چې رعایت په دې کې ده د امت چې دا جلا وطن کوي، که په دې کې ده چې نیک. نو حضرت عمر په دغه شکم دا ویله چې زه په دغه شکم نه کوم سیاستن چې دا جلا وطن کوم، بلکې زه به عدالت ډیره کوم. بل دا ده کنه چې دا تغریب و امین چې ده تغریب دا جز د حد نه ګرځي، ځکه دا خو سوا د زنا نه وارد ده. څنګه وارد ده؟ لکه ګوره په مدینه منوره کې یو غو خنساو هیت نامه و، هیت نه خنسا خو ګډیږي او دا فسادونه جوړې کنه او مطلب دا کورو ته کله داخل شي. نو نبی مبارک صلی الله علیه وسلم دا جلا وطن کو وی واسله چې ته وځه مدینه منوره نه ته خلک گمراه کړي. نو دا ګوره دغه چې دا جلا وطنی کدا جز د حد وی چې خدای په غیر ځانی باندې نه جاری کړي، حالانکه هیڅ دا غو یو کسو خنساو هغه باندې دا جاری کړ تغریب. معلومه شوه چې دا جز د حد نه ده. هذه جلد وتغريب وامن بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير بحكم الكتاب. دا فرې سوال کوي چې خبر به حدیث متروکی ځکه په مقابل دی مطلق کې خو ځونی متروکی دی وینا نه، ځونی خو پسه متروکی چې محل دی مطلق ا دې ځونی یوي چې یو محل کې واردی بیا نه کیږي، ځکه بیا مطلق دا ځونی دا یو بل ټکر ورکي چې په یو محل کې بیا خو یو بل ټکر ورکي چې ټکر ورکي بیا مطلق لره ترجیح ده په ځونی. نو دا دغه د سوال کوي چې لکه دا مطلق ته مطلق یقیني ده په مقابل کې حدیث خبر وای دا ځونی ده، بیا خدا مطلب شکنه چې ځونی به متروکی په مقابل دی مطلق کې تغریب عامل به مکمل متروکی. دا وای متروک خو په پاسه یې کړي چې په محل واحده کې، په محل واحده کې خو نه دي چې په محل واحده کې راشي په یوې موضوع کې بیا مطلق تغریب عامل یو بل ته ټکر ورکړي، بیا تغریب عامل ساکتي. او دا په یو محل کې نه دي کنه، مطلق ځان ته محل ده حد ده، تغریب عامل ځان ته محل ده یا سیاست ده. بل یو مال بالخبر علی وجه بلکې عمل بکیږي په حدیث باندې په داسې وجه لا يتغير به حکم الكتاب چې دې سره نشي بدل حکم د کتاب الله فيكون الجلد حدا شرعيا. دا جلد والد کوړو دا به حد شرعي وي به حکم الكتاب په فیصله د کتاب الله. او تغریب مشروعا سیاستن ادا کال جلاوطنی دا به مشروعي ازرای شریعت پدا وی خو سیاستن بنا پر رعایت ته بادشاہ السیاست و الرعایت. رعایت ته بادشاہ ته وګوري چې بادشاہ کوم شی خغنیا وکي بیوک من خبر حکم د حدیث مبارک سره. وکذالک قوله تعالی وليطوف بالبيت العتيق دا بل تفریقی په مطلق مقید. وکذالک قوله تعالی دا رنګ مونږ وایو په دې قول د رب سبحانه کې چې وليطوف بالبيت العتيق بیت عتیق. الله فرمای تاسو طواف کو د بیت عتیق. عتیق څه معنی؟ عتیق معنی قدیم. دا خانقاه خو قدیمه ده ډیره مخکې نه ده ځکه ورته عتیق وایي. وای دا آدم علیه السلام مخکې فرشتو جوړ کړی و، بیا زمانه تیرې دی بیا آدم علیه السلام جوړ کړ، بیا زمانه تیرې دی او اوبه راغی طوفان نوح
بیا دا ورانه شوه بنیادونه خو یې پاته و بیا نوح علیه السلام بیا دا جوړه کړې ده هغې نه بعد ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده اسماعیل علیه السلام جوړه کړې ده جرهم یو قوم و بیا هغه جوړه کړې ده هغه نه بعد قریشو جوړه کړې ده بیا دا اوس څه ده تعمیر څه ده دا تعمیر د عبدالله ابن زبیر و دا د عبدالله ابن زبیر تعمیر و عبدالله ابن زبیر جوړه کړې وه بیا عبدالله ابن زبیر والا تعمیر څه و هغه بیا حجاج د وران کړ حجاج ابن یوسف ته خو جنګونه وکړل عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ سره شهید یې که غریب نو دا د حجاج وال تعمیر ده دا موجود ولیطوفوا بالبیت العتیق نو عتیق په معنا د قدیم سره ده یا عتیق په معنا د آزاد سره ده یعنی دا آزاد ده دا بیت دا عتیق ده څنګه آزاد ده یعنی دا جبابرهونه الله آزاد کړی ده لګوره ابرهه دو حمله کوله یمن نه چې دا ابرهه بادشاه او دې سره هتیان وو ا جنگي هتیان وو هغه پسې راوست چې دا خانه کعبه ورانه کی ځکه هغه ته پته ولګېده چې دلته امت لګیا ده او د خانه کعبې طوافونه کوي نو دا ابرهه ولګېده خپل فوجونه راوست الله په دې باندې مرغان مسلط کړ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو دې مرغان ویوست مړ یې کړ او دا داسې ګټې وې داسې ګیټې وې په دې ګیټیو دې مرغان ویوست چې دا ګیټې به پورې ورې ووتله او سړی به وروس دې ته وایي چې بوی کوي مایتا بالکل به مایتا ورنه جوړه او دا منډې شوري شوې دا مرغان پسې و څوک لرې تلي وو په منډو باندې خلاص شوي وو خو چې یمن ته رسېده که نه هلته مرغان پسې ورغلی ویویسته هلاک شو نو ولیطوفوا بالبیت العتیق اوس دوله رب سبحانه وفرمایل چې تاسو طواف کوو د بیت الله مبارک اوس ګوره طواف زیارت چې ده په حج کې دا فرض ده لکه وقوف د عرفې فرض ده عمرې کې طواف واجب ده ځکه عمره په خپله واجب ده نو طواف هم واجب ده خو په حج کې طواف زیارت دا فرض ده نو رب فرمایل چې ولیطوفوا بالبیت العتیق تاسو طواف کو د بیت عتیق اوس دلته کې راشه دلته مسله په یطوفو کې ده ګوره محکومن علیه مامور بی دلته طواف شو چې دا طواف شو او دا مطلق ده او مطلق په خپل اطلاق محمولی چې دلیل دې تقید نه په قرآن کې یا په حدیث متواتر کې یا په حدیث مشهور کې دلیل دې تقید نه چې هغه تخصیص په یو فرد پورې ده ځکه چې قید ولګیا بیا دا فرد ته نه جوړ شو نو چې قرآن کې تقید نه متواتر حدیث کې تقید نه مشهور حدیث کې تقید نه نو مطلق په خپل اطلاق محمولی اطلاق معنی چې کېږي عموم دا په خپل عموم باندې محمولی تخصیص په یو فرد پورې نه نو الله فرمایي ولیطوفوا نو ګوره محکومن علیه مامور بی طواف شو او دې کې تقید نشته چې تاسو به اودس ورته کوو دا تقید په دې کې نشته چې نشته پکې لہذا پته ولګېده چې مطلق طواف فرض ده اودس فرض نه ده ځکه قرآن کې اودس نه ده راغلی بیا او مطلق په خپل اطلاق جاری او تقید د مطلق په اودس سره دا کل د مطلق په مقید ده اقل د مطلق په مقید دا نسخه ده نسخه د آیت نسخه د مطلق د کتاب الله په خبر روایت جایزه نه ده ځکه خبرې خو ځونی ده لہذا تقید د اودس دا مستلزم نسخه لره ده نسخه د قطعی په ځونی سره جایزه نه ده د وجه اودس شرط نشته پکې مطلق طواف دا محکوم مامور بی ده دا فرض ده لہذا چې دا فرض نو دې باندې قید دی اودس او شرط دی اودس نشي زیاتی کېدای د حدیث له وجې نه ځکه حدیث پس زیادت قبلی چې حدیث مشهوري یا متواتری دا خبره واحد ده
بیا دا شرط ټیک نه ده. نو طواف مطلق فرض شو بنا بر اطلاق. او دس هغه پر بل محل ده، هغه پر بل دلیل ده، محل اخرى ده. بل دلیل چې ده حدیث مبارک. حدیث کې دا راځي، حدیث کې څه راځي چې دا طواف څه ده؟ دا صلات ده. صلات پر خو اودس ضروری ده کنه، نو طواف پر اودس ضروری ده. خدا په حدیث مبارک کې راځي. یا هغه اودس کول دا واجب شو، نفس طواف دا فرض شو. محل بیل بیل شو. کای و محل کې راوړي چې فرض کې، یعنی طواف سره دی او داس نه فرض شي په دا دوه ځای خارجي فرق به یوي. طواف سره دی او داس نه فرض ده، یو فرض شو په دوه ځای خارجي راځي. دا ټیک نه ده. ولې دوه ځای خارجي چې طواف سره دی او داس نه فرض کې، دا خو کل دی مطلق په مقید ده. اقل دی مطلق په مقید نسخه ده. النسخه د کتاب الله په حدیث په خبرو سره جایز نه ده. اوس اعتراض ده. اعتراض دلته دا ده چې دا وشوته چې دا طوافونه به وشوته یو، او دا به ابتدا به حجر اسود نه، دا خو هم نشته قرآن کې. دا هم په قرآن کې نشته. قرآن کې هو یطوف بالبیت العتیق مطلق طواف راغلی. تاسو وایو چې طواف فرض ده، ابتدا حجر اسود نه هم فرض ده، او وشوته فرض دي. دا خو نه دی راغلی په قرآن کې، دا خو په حدیث کې راغلی دی. بیا لازم څه تاکید دی مطلق ته بیا مقید کړ. او لازم فن نسخه دی مطلق په مقید و طالباتن. جواب دا ټیک تا. خدا غا ابتدا حجر اسود نه ادا وشوته دا په حدیث مشهور سره ثابت دي. خبر واحد نه ده. تاکید دی مطلق په حدیث مشهور جایز ده. ذکر ویلا مطلق فی مسمى الطواف. دا ای طواف ټکای څه ده؟ دا مطلق ده، حکم وجوب ده. فی مسمى الطواف په معنا د طواف کې دا هو مطلق ده. مسمى الطواف ای فی مصداق الطواف، په مصداق ته طواف کې و ما صدق علی طواف. اچھا باندې چې طواف صادق ده، دې کې دا طواف مطلق ده. بالبیت د بیت الله مبارک فلا یزاد علی شرط رجوع نشي ذات ده په دې باندې شرط او د بل خبر په حدیث مبارک سره چې الطواف بالبیت الصلاه الا ان الله تعالی قد احل فی نطق. دا د المنج خو الله دې کې خبره جایز کړې دي. فمن نطق فی لا ينطق الا بخير. که خبره کې طواف کې خانقابینه ګول طواف کې خبره کې لا تنطق الا بخير، خیر خبره وکړه، بد خبره بنه کې. دې بدو خبرو ګناه ده. نور خبرو کول دا جایز دي. خاجي خلاص شو ځکه ویلا فلا زاد علی شرط الوضو بالخبر. په باندې نشي ذکر ده شرط او داس په حدیث مبارک سره، بل يعمل به بلکې عمل بکیږي په حدیث باندې علاوه جن په داسې وجه راي تغیر به حکم کتاب چې د سره حکم د کتاب الله نشي بدل. حکم د کتاب الله چې طواف مطلق وليطوفوا څنګه به واستعمل پکې جلته مطلقم نشي بدل عمل پو کې په حدیث دا څنګه کې هم هغه مقید ګرځي. وینا نه مقید نه ګرځي کنه. بیا یې کو مطلق طواف فرضن مطلق طواف فرض شي دې ځان ته محل ده. حکم الكتاب والوضوء واجبا او داس په واجب شي. دا خو او داس فرض بیا تاکید دی مطلق او جال دی مطلق مقید چې دواړو وجود فرض وي. بیا دا مطلق مقید وو. اوس خو مطلق په خپل اطلاق جاری ده طواف. باقي او داس مسئله دې محل جدا ده کنه وجوب. هغه واجب دا فرض نه ده. خاجي والوضوء واجبا او داس په واجبي حکم الخبر حکم دی حدیث مبارک فیجبر النقصان اللازم. اوس په جبیره چې کچاو داس نه وک طواف خو ورشه چې طواف فرض واخو ورشه هغه بیا داس کېږي. او چونکه ترک واجب یو ک ترک واجب سره دم لازمیږي. دم څه دی و بیزا فیجبر النقصان جبیره دی نقصان بکې اللازم هغه نقصان چې ترک واجب ده. بترک الوضوء
په سبب د ترک د وضو سره چې کم نقصان لازم شوی ده چې ترک ته واجب ده بترک الوضوء الواجب بالدم دې جبیره په دم سره کې یو زبا لاله خلاصه وکذالک قوله تعالی پوښه